بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. زه مفتي حماد الله یوسف زی جمعیت علماء اسلام تحصیل کاکلنگ امیر والجامعة الإسلامية بابوزی محتمل. زه د ټولو والدینو په خدمت کې دا عرض وکړم چې په 8 جنوري باندې د پولیو مهم شروع کیږي. ټولو والدینو ته دا درخواست دی چې خپلو بچو ته د پولیو ویکسین خامخا وکړي او چې الله پاک په راروانو وختو کې زموږ دا بچي د دغې موذي مرض نه وساتي. او بیا خصوصا د تحصیل کاکلم ټولو خلکو ته مې دا درخواست دی چې څومره هم انتظامي افسران دي یا ورکرز دي پولیو ټیمونه دي د هغوی سره د بھرپور تعاون وکړي. جزاکم الله خیرا. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم د مفتی فاروق شاه حقانی او زه د ماهونری برکلی سره تعلق ساتم. د جامعه ام سلیم زموږ مدرسه را حاضر وخت موږ په دې کې ناست یو. زما تمام سامعینو ته دا درخواست او اپیل دی چې په 8 جنوري باندې د پولیو کوم کمپین شروع کیږي د 12 جنوري پورې، نو په هغې کې تاسو بھرپور حصه او تعاون د دې ملګرو سره وکړئ. او چې څومره هم والدین دي هغو ته سپیشلي دا درخواست دی چې تاسو خپلو ماشومانو ته دا خطرې د دې پولیو د بچاو دپاره دا ورکوئ. لازمي دي او ضروري دي نو د دې ملګرو سره هم تعاون وکړئ، د دوی سره هم چېرې مرسته وکړئ او خپل بچي د دې موذي بیمارۍ نه چې دا محفوظ وساتئ. دا خطرې ورته خامخا ضرور ورکوئ. خبرو مخکې معلومه ده ما تاسو ته عرض کړې ده چې په دغه 8 جنوري باندې دغه پولیو کمپین شروع کیږي. نو موږ او تاسو له پکار دی چې کم از کم دا زموږ د بچو د مستقبل او د صحت لپاره دا خبره د حکومت وقت چې دی نو شروع کړې ده چې زموږ د بچو مستقبل هغه محفوظ او د حفظ ما تقدم سره چې دی نو دا علاج کول دا جایز دي. په دې باندې د علماو او فقهاو باقاعده چې دی نو اجماع ده، دا خبره ټولو چې دی نو علماو ذکر کړې ده د حفظ ما تقدم سره علاج کول جایز دي. نو که دغه پولیو والا کوم ټیمان راځي نو چې موږ هغوی سره خپل کوآپریشن کوو، خپل تعاون کوو او دغه خپلو بچو ته چې دی نو دغه یو 2 قطرې هغه موږ تاسو ورکوو. الله تعالی دې زموږ ستاسو د ټولو حامي او ناصر شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحیم. زما نوم حافظ همت خان دی او زه مسجد پیرآباد برخیل کې پیشینا یم. نن چونکې جمعې مبارکه ورځ ده او په 8 جنوري باندې به د پولیو مهم شروع کیږي. نو نن به انشاءالله چې موږ په خپله خطبه کې چې د پولیو په اهمیت سره چې خبره کوو او عوامو ته چې موږ دا چې په دې کې پوره د دې سره چې تعاون وکړي او څومره کېدای شي څومره زموږ ملګري دي پیشیمان دي هغوی چې په خپلو خطبو کې چې د پولیو اهمیت باندې خبره وکړي او د دې سره پوره تعاون وکړي. السلام. زه مولانا محمد قیوم د مدرسې ابوبکر صدیق متمم یم او زه د ټولو والدینو ته دا درخواست کوم چې په 8 تاریخ باندې کوم د پولیو کوم مهم شروع دی، کوم کمپین شروع دی، نو ټولو ته دا درخواست کوم چې د والدینو ته چې خپلو ماشومانو ته دا 2 قطرې واچوي، خپل ماشومان د معذورۍ نه او د بیمارۍ نه چې کوم دی بچ کړي. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم اکرام دی او زما تعلق د باغچه ډیری سره دی او زه په مسجد عمر کې امامت کوم. زما یو عرض دی چې په راروان د بل مرض باندې په 8 تاریخ باندې د پولیو کمپین شروع کېدو والا دی. زما ټولو والدینو ته دا درخواست دی چې هغوی د خپل 5 کالو ماشومانو ته د پولیو دا 2 څاڅکي ورکړي او دا یقیني خبره جوړه کړي چې دا به ورکوو، ځکه دا یو موذي مرض دی او د دې مرض نه بچ کول زموږ په لاسو کې دي په دغه 2 څاڅکو سره. نو زما ټولو ته درخواست دی چې انشاءالله د هسپتال والا سره د پیچو باغچه ډیری والا سره
پوره تعاون وکړي او چې کوم ټیمونه کورونو ته راځي نو د هغې سره د تعاون وکړي او دا 2 څاڅکي دي هر ماشوم ته ورکړي شي. جزاکم الله خیرا و احسن الجزاء. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو، زما نوم ذبیح الله حقانی دی. د قدیم مدینه مسجد ګلباغ خطیب یم. ستاسو خدمت کې یو عرض دی او دا دی تاریخ نه د پولیو مهم جوړ کېږي. ستاسو د ټولو والدینو خدمت کې دا عرض دی چې خپلو بچو ته د پولیو قطرې دا خامخا ورکړي. د دې نه هېڅ یو ماشوم پاتې نه شي او د دې ماشومانو حفاظت د دې ماشومانو دا د دې حق دی. خامخا چې کوم دی په دې کې کوتاهي تاسو نه ونیسي.